كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. د نبی شایان شان دا خبره نه ده چې هغه سره په قبضه کې قیدیان ورسره وي تر څو پورې چې هغه په ځمکه کې ښه وینه نه وي بیولي. تاسو د دنیا سمنونو اراده لري او الله رب العزت د آخرت اراده لري. والله عزيز حكيم، الله تعالی غالب حکمت والا ده. لولا کتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. کچېرې د الله رب العزت طرفنا مخکینه دا خبره لیکلي نه وه نو تاسو ته به په دغه فدیې خستلې باندې عذاب ملوېدلی لوی عذاب. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا الله ان الله غفور رحیم. لہذا اوس کوم مال غنیمت تاسو حاصل کړه ده هغه تاسو دپاره حلال طیب ده پاکیزه ده خورئ او الله نه ډارېږئ بېشک الله تعالی بخشش کوونکی مهربان ده. اردو کې ترجمه کوم. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان یہ بات نہیں ہے کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ خوب زمین میں خوب بحال ہے. تريدون عرض الدنیا واللہ يريد الآخرہ. تم دنیاوی سامان کا ارادہ کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کا ارادہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے یہ لکھا نہ چکا ہوتا تو تمہیں اس فدیہ لینے پر عذاب عظیم کا سامنا کرنا پڑتا. فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم. تو تم کھاؤ اس مال غنیمت میں سے حلال اور پاکیزہ جو تم نے حاصل کیا ہے اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. دا په جنگ بدر کې یو دوی خبرې داسې وشوې چې دا دینه مخکې نه وي شوي لہذا د دغو حکم صحابه کرامو ته حضور صلی الله علیه وسلم ته معلوم نه و. یو خو مال غنیمت حاصل شول. اوس مال غنیمت چونکې مخکې امتونو دپاره حرام و د هغو دپاره جایز نه و مال غنیمت خوړل. مخکې امتونو دپاره حکم دا و چې تاسو مال غنیمت څه کله حاصل کړئ نو هغه به یې میدان کې یو غره پر سار غونډۍ پر سار به کېږدولو نو بیا به اسماني اور راغللو او هغه به وسېځول نو دا به د هغه د قبولیت علامات و. کله به بیا داسې و چې به نه سېځولو نه به وسېځولو نو بس هغه پته ولګېدله چې دا قبول نه ده نو هغه به بیا هېچ ونه خوړلو داسې به ګڼل لکه مردور کسې. نو صرف امت محمدیه صلی الله علیه وسلم دپاره دا حلال شولو. نو په جنگ بدر کې چونکې حکم معلوم نه و نو صحابه کرام پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړلو یسألونک عن الانفال. موږ د دغه صورت په ابتدا کې حواله یو تنداو نو الله رب العزت د مال غنیمت متعلق احکامات دي هغه کې صورت کې ورسته مو ویلو چې پنځمه حصه ونه پیغمبر علیه السلام بیله کې او نوره هغه کې لښکر کې تقسیم کی. دویم په دې جنگ بدر کې دا کور وشولو چې اویا کسان تقریبا قیدیان مسلمانانو ته په لوس باندې ویرغلل. اوس د قیدیانو سره څه کول دي د دې متعلقه احکامات معلوم نه و. نو حضور صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته تشریف راوړلو میدان بدر نه قیدیان یې ځان سره راوستلو نو په هغو قیدیانو کې د صحابه کرامو اکثر خلکو رشته داران ورکي وو. ایون چې د حضور صلی الله علیه وسلم خپل تره حضرت عباس رضی الله تعالی عنه او د تره زوی حضرت عقیل رضی الله تعالی عنه او خپل زوم د پیغمبر علیه السلام ابو العاص ورسته مسلمان شو رضی الله تعالی عنه دا ورکي وو. نور صحابه کرام ورکي وو. نو حضور صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو رکینه ولو چې به مو ته مشوره وکړي چې دغو قیدیانو سره اوس څه وکړو. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایلو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې به وکړو چې د هغو نه به فدیه واخلو یعنی مالی جرمنه به ونه واخلو. یمو د مسلمانانو خپله حالات ډېر کمزوري دي ځکه چې ګوره دې جنګ کې هم سره وسله بالکل نه وه نو موږ به لږ مالي لحاظ سره مستحکم شو په دې باندې لہذا دغو نه ده فدیه واخیستلی شي او رها ده کړلی شي. نور صحابه کرامو نه پیغمبر علیه السلام تپوس وکړو اکثر ورکې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم نوا و د هغه نه مشوره اټولو ویر کړله. خو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه حضرت سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه او حضرت عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنه دغو صحابه کرامو پیغمبر علیه السلام ته وفرمایلو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خلک چې کوم دي کنه دا خپل شرارت نه منې کېږي دا څه ته رها کې دا به بیا د مخکینی جنګ لپاره تیاری شروع کړي. نو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې چال به وکړو چې دغو نه به سرونه وشوږو دا به مړه کړو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته وفرمایلو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عباس رضی الله عنه تو تر دا ته مړه او دا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه دا حضرت حمزه رضی الله عنه دغه غرور دا دي ته ویل کړه دوی مړ او امدان منا هر صحابي ته خپل رشتہ دار په لوس کې ویل کا خپل رشتہ دار خپل مړ کی دینه په کفرانو ته دا پته ولګیږي چې د مو په نيز د دین په مقابله کې د رشتو هیڅ اهمیت نشته. ایمو دی لپاره اول خپل دین دا اول خپل نبی دا د دې په دین په
مزاحمت کې موږ ته خپل ورور عزیز تر تربور لور ویل نشي نو موږ کوم دا کنه شمدای نه پرېږدو ځنه صحابه کرامو دا مشوره ورکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وکړه خټې لرګي تر جمع کا او دې کې به کوم دا یو تنګی ته بوزو او خو لوی ور به بالکو دا ټول به جمدي ور وچو بهرحال دا نه مختلف مشورې وشولې نو مولانا مفتی سعید صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې حضور صلی الله علیه وسلم دا مشورې وریدلې او کور ته نو وتل نو صحابه کرام خپل منځو کې چې میګوي شروع کی یاره حضور صلی الله علیه وسلم اوس کومي مشورې باندې عمل کوي خیر لک صحابه پیغمبر علیه السلام راوتل چې پیغمبر علیه السلام په خپل ډیر نرم دل رحم دل وو رحمت للعالمین وو نو پیغمبر علیه السلام د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په خبرې باندې فیصله وکړه چې داسې وکړو چې فدیه بونه وخلو مالی جرمنا بونه وخلو او پری بګدو د پیغمبر علیه السلام او د حضرت ابوبکر صدیق د کوم صحابه کرامو دا مشوره ور کړل نو هغه په دې بنیاد باندې ور کړل چې امید دا به ورسته مسلمانون شي الله رب العزت به اسلام توفیق دغه تویر کی او بیا واش ولاندې سي د کومې نامې مو خستانې دا خو مسلمان شو حضرت عباس رضی الله عنه مسلمان شو حضرت عقیل رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو د پیغمبر اسلام کوم زوم ابو العاص رضی الله عنه دا مسلمان ته ډیر کسانو کې مسلمان شول بهرحال دا حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته ځنه روایتونه کې راځي چې اصلا کې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل امین راغلو او دا خبره وته کړی و چې الله رب العزت دا فرمایي چې دغه قیدیانو په باره کې تاسو ته اختیار ده کپ ریحه کوي فدیاونه وخله او کمر کوي خو دې ریحه کچې تاسو فیصله وکړه نو چې وا خبره تاسو ذهن کې کړي ها مکړلو دا یا کسون دي دغه او یاو کسونو په بدل کې به تاسو نه کول ته بیا او یا کسون مړیږي دا خبره مې ذهن کې نور اختیار د الله رب العزت کړه نو صحابه کرام ذات اجمعین دا سوچ وکړلو چې یاره کچې مو دغه ریحه کو نو دي کې ایمو دا خیر دا یو خو دغه ته کې د اسلام توفیق ملو شي دویمه خبره ایمو مالی هغه وسره پوزیشن بلک مستحکم شي پته شول وی دي مو او یا کسان مرکدل ته مو خوشالي دا خو مو خدای نه پور ته شهادت ولا مارګ متملو شي لہذا فیصلات کوم دا کنه په اندی باندې وشول قرآن مجید کې متعدد بار د شي دي چې الله رب العزت حضور صلی الله علیه وسلم ته په خبرې کې اختیار ورکړه دا چنانچه هغه خپل ذهن حساب سره صحابه کرامو یا لکه فرض کیا یو روایت کې راځي چې د شب معراج باندې حضور صلی الله علیه وسلم ته دوی پیالي پیش کړل شو یو کې شودیوی او یو کې شراب پیغمبر اسلام ته ونی ول چې دا کوم سکی وسکا نو حضور صلی الله علیه وسلم هغه شودی وسکلی نو الله رب العزت تو فرمایلو چې کته چې شراب سکلی و نو د تو امت په ټول گمراه و بهر حضور صلی الله علیه وسلم شودی اختیار کړي اندان منا حضور صلی الله علیه وسلم بیبیونو متعلق د قرآن مجید کې د 20مې سپاره کې دا ذکر دا چې ایوی موکی کې هغه حضور صلی الله علیه وسلم نه ازواج مطهرات د پیغمبر اسلام بیبیونو دا ډیماند وکړلو دا مطالبه ونه وکړل چې موږ ته لږه خرچاس جو تکای مو د کومه پیسې ته موږ ته خرچي ترکای د کې موږ گزاره نه کی نو الله رب العزت تو فرمایلو چې ته دغه بیبیونو ته دا وایا چې کچيري تاسو د پیسې غوړې نو بیا تاسو راشه چې تاسو ته پیسې ډیر په پیسو سره تعلق درکوم اوس تاسو ته اختیار دا چې تاسو پیسې اختیاروي کا مو اختیاروي کا مو غوړې به پیسو مطالبه ما کوي نو اختیار وته ملو شو ازواج مطهرات په ډېر خوشدلی سره ته ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیسو څخه کوي متفقوي نو بهر دا نه مختلفو مواقعو کې پیغمبر علیه السلام ته بیبیونو ته دا اختیارات ملو شو دي هغه بیا کوم بهتر صورت وو نو دي هغه کیا د صحابه کرام ذات مجمعین په ذهن کې دي حضور صلی الله علیه وسلم په ذهن کې بهتر صورت انداو لہذا انده اختیار کړل شو څه کله اختیار کړل شو نو الله رب العزت دې کې د ناراضګۍ اظهار وکړل ورته فرمایلو چې ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتى یسخن فی الارض نبی د پاره دا مناسب نه ده چې هغه قیدیون اند سی پریک دوی څو پرې چې خاخون لیزی نه وکړي مطلب دا شاو چې الله رب العزت پیغمبر اسلام ته دی آیات کې دا تنبیه ورکړه چې د فدیه باندې رهایی الا سیدا چې اول ته په کفرونو باندې خپل روب قائم کی څو پرې د روب ورکی نوی جوړ کړه کنه دا شرارتيونی د بیا شرارت کوي لہذا کته چیرې دغه خو وډر کې ور پر یوال دی مفای ولا کور وسلام کا هغه ته خصه باک ورته کې چنانچه ور حضور صلی الله علیه وسلم څکله داغه هغه ولیدل دا آیتونه دینه بعد کوم دا کنه بیا غزوه احزاب په سن 5 هجری کې وشوله او هغه په فورن کوم دا کنه غزوه بنی قریظه وشوله نو غزوه بنی قریظه کې حضور صلی الله علیه وسلم ته اندان منا حالات پیښ شول هغه نه راتو شول بنی قریظه نه هغه کوم د تسلیم شول پیغمبر اسلام ته و فرمایلی چې مو موقع پیغمبر اسلام ته فرمایلی چې مافي نشته چنانچه 400 کسانی چې کوم د ځوانانو ته چورو هغه ټول ستاره کډیو ته وکندل یو به مړ کول غي کندې ته به ورچوالو او زنانا او بچی دا ټول ونګوینځي او غلامونه جوړ کړل صدا حشری وسره وکړلو ماغي ورځې بعد کفرونو
د مکی ولا کوم کفرونو هغه همت پرېږدول بیا یې چیرې په مدینه حمله نه کړی او يهوديانو ماغي ورجنه بعد بعض اوس کوم د اسرائیل په فلسطین باندې کوم ظلم او ستم وکړلو اوس پورې دغه بیا په مسلمان باندې د لوس چګولې همت نه وشو دار مسلمانانو نه دغه شي دا اوس چې کوم د همت ورکی پیدا شول څه کلمه یعنی په هغه کې په قتل کول کې دومره لوی حکمت ورکیو ځکه الله رب العزت مو کې ورته فرمایل ته تاسو ته په کور وته دغه کې مخاخون ریزي کړی دا بیا مو ته مړ کړی وای دا هغه کړی بیا هغه په دغه د لپاره بیا جرأت نه کول چنانچه هغه وشولو اگر چې د کې اکثر مسلمان شولو خو هغه زړه نه کوم دا کنه دا ډور وته فرعون ورنه د رهایی سره کوم د ډور نه وته چې کول نه کېدل بیا جنگ احد وکړلو بیا مدینه نه روغلو بیا حمله وکړه نه مکه نه روغلو بیا په مدینه حمله وکړه هغه حمله وکړه بیا ورکې دوا کول نه وتیر غزوه خندق کې دوه کول بعد ونی کول بعد بیا روغلو سن 5 هجری کې بیا د په مدینه باندې حمله وکړه او چې بنو قریظه انجام یې ولې دلو بس به ریګونو د غټي ویل چې یاره مسلمانانو ډېر خطرناک دي دغه ته لوست ویل غلي کنه پرګدي نه الله رب العزت دا خبره وته کوي چې دغه مونږ چنانچه هغه موقع کې چې کله صحابه کرام زدل اجمعین دا مشورې ویل کړي نو علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکلي دي چې حضور صلی الله علیه وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا مشوره ویل کړي و چې فدیه ونه وخلا پرېږدوا او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا مشوره ویل کړه قتل یې کا نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلو مفهوم دا شایدا یی چې الله رب العزت کله کله ورې دي سړی زړه دوره نرم کی چې هغه د شي لکه شودې کسي او کله ورې بیا الله رب العزت دي سړی زړه د سخت کی لکه کونه کسي نو اے ابو بکر ای تو مثال د حضرت ابراهیم علیه السلام غنیدا لکه ابراهیم علیه السلام الله رب العزت دعوه وکړه فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم یا الله دې مو په اولاد کې کوم دې مو په دین باندې روان شي نو یا الله هغه ایمان دا هغه مو اختیار اولاد ومن عصاني او ته چې مو دین اختیار نکي فانك غفور رحيم یا الله ته بخشش کوم کوي مطلب دا شاید الله ته سفارش وکړي یا الله کای مو اولاد مو په لیاري روان نشي کنه بیا یا وبخا الله ته سفارش وکړي امدان منا پیغمبر اسلام ته فرمایلو چې تو مثال د حضرت عیسی علیه السلام اقوال دا چې ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم قیامت ورځ الله رب العزت عیسی علیه السلام خپل قوم ته مخه خدري او قوم به تداوي چې مت عیسی علیه السلام یلی وڅ زه خدای نو حضرت عیسی علیه السلام نه الله رب العزت تاسو ته احتیاط او تیلو نو هغه انکور وکړي چې رب العزت موت نه دی نو هغه کې بیا یو ټکه باخیری کې حضرت عیسی علیه السلام دعوت وکړي چې ان تعذبهم فانهم عبادك یا الله کتا زوب دا ور کوي یہ تو بندگان دي ورکوای شي ازو به ټول اوس چوک نشي وای تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم کته هو باقي الله تعالی حکمت ولای مطلب سفارش بیا او تو کو چې رب العزت هغه کې په مو الزامونه لګولې دي چې مو ته یې دي څه خو یا الله تعالی غفور رحیم وی باقا یعنی بیا یا الله ته سفارش وکړو باوجود دي تاغو ته پروپاګاندا ورپسې وکي او دو نو حضور د سره تو فرمایلو چې ته ته مثال دسه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایلو چې ته مثال دسه لکه حضرت نوح علیه السلام الله رب العزت فرمایلو چې رب لا تزر على الارض من الكافرين ديارا یا رب العزت په داس مکه مخ باندې یو د کافر پرې نه کوي څنګه حضرت نوح علیه السلام دغه دوا الله رب العزت قبول کړ ټول قوم نوح چې کوم دا کړ زت پته وچول خلیج مسلمانانو ورکی کشته کې باد شول نو ټول وتا تابو بربود وچول او ورته فرمایلی چې تو مثال د حضرت موسی علیه السلام غنی لا خپل قوم ته ویلو چې ربنا طمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم فرعون نو موسی علیه السلام الله ته دعا وکړه یا رب العزت دغه ملونه چې کوم دی هغه ته تابو کړه واشدد على قلوبهم یا الله دې غوښلونه دوره صح کا فلا يؤمنوا ایمان رو نوري حتى يروا العذاب الالم چې قیامت پرې چې خاص عذاب سره مخامخ شي ایمان توفیق یا الله تعالی نه کړه داسې ظالمون نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي چې تو مثال د حضرت موسی علیه السلام او د حضرت نوح علیه السلام دغه خبرې غنډه بهرال الله رب العزت په دغه خبرې باندې د ناراضګۍ اظهار وکړل او تو فرمایي چې تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره تاسو د دنیا اراده لرئ او الله رب العزت اخرت د تکسي لولا کتاب من الله سبق لمسكم فيما خصم عذاب عظيم دغه یو کې الله تعالی فرمایي چې چلو اوس مو وکړل او دا چونکه مخکې نه تاسو ته لیکلي شي او تاسو به انداسې کوي لہذا اوس کوم دا کنه هغه تاسو موفه اوس مته څکړی دي هغه کړی دي وګوره آینده د سی ونه کې اوس مته کومي پیسې خستې دي هغه بهرحال تاسو لپاره جایز دي چنانچه دي جو کې علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه دي تفصیل بیان کړی دا هغه فدیه واڅوله یو کس نه ټول پیسې وخصل نو هغه فرمایي چې یو کول خدا غلا چې 100 اوقیه ونه خستې شي 100 اوقیه ته مو 100 کې تو وکړلو تقریبا د نن زماني 1 کروڑ روپے راځي تقریبا او یو کول دالي کله دا 20 اوقیه ونه خستې 20 اوقیه نه کوم د 6 لک روپے راځي یعنی داسې وایي چې یا خو 6 لک خستې دي یا ونه 1 کروڑ روپے پی کس خستې دي مبارل کیدای شي چې د یو ولا قول صحیح دغه 20 ولا ځکه چې 1 کروڑ خو زخت دي نو کیدای شي چې 20 کې د 20 لک روپے او خپل ترنه یو په ډبل وخستل داونه 20 وخستل حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ نه 40 وخستل چې دا ونه خپل تر سره وکړ کنه آیات وکړل نو بهرحال
الله رب العزت دې کې د ناراضګۍ اظهار وکړلو خو بیا ورته وفرمایلو چې فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا لهذا اوس کوم خولې دي هغه ته بالکل حلال دي هغه خوره خو آینده لپاره احتیاط کوي واخر دعوانا الحمدلله